څنګه ما چودره راوړم پښمنۍ کې څه خبره په پښمنۍ کې سود چې او ډوډۍ مې سر ته پرتې څلورو نو دوه مې ماخوستن خوړلې په چلواټو باندې او دوه راتر پښمنۍ له پرتې نو هغه په انګار باندې تودې کړم او د چین افسې ګوټ کوم کوم ګولې به یې خو ولا په داله والوګان د مانې دي خوښه دا لوګان خو مې بیخي نه دي خوښه دا څه ولا دا لوګان چا چې وچ سره شي پټاچې نو دغه چې ژوندی کرپوم او داسې چنګولی دې پکې کله د خوړ اوبه دې وراړولې دا مې نه خوښ ښه دا راته په دې بازار کې په دې روژه کې د باندې څه شی بد لګي په دې بازار کې د باندې کیر بد لګي چې دوم چې دا خاطر را پاسته کړي د خپل خبر چې چا پکې لاس والی دا مټیانې چې څوک جوړې دا ډوله قاعده واړه جوړی چې غالک ته نو ګورم نو زما د اختر په ورځ مستانه لګي دې تحقیقین خطا واړه نیولې د کور بېکاره دا څه کوچاډه بالم کې نو کرانې ډوله د مردار واړی چې میټی دې په منډه کوي د ملای د ګاډي په شانه جل د ملای په ګاډي کې میټی دې په منډه دي دا څنګه او جل نو هغه ته واړه هغه خوټیانې خوري که نه نو ته به بیداره میټی دې وکړې او ښه د باندې څه لګي په دې ښه را باندې ښې مربې را باندې لګي اچار را باندې د دغه ښه لګي چې د مرچکي د ترکي اچار یې که نه نو خیر د امرت کې بل څوک وخوري خو چا اوبو ته یې زنونه واته کم تروشي دا څه دلته مې د خدای خواندان دی ها او خدای دې میمان سلامت کړي او روژه دې خوښه ده نو خامخا په خو کې بس دی خو لږ اندازه دې مړاوې ده نو اندازه مې دې نه مړاوې چې خامخا تازه روژه یو او چاته م روژه نه ونیولې کال پکې وتلی او نو اوسه عذابه یې که نه دا چې دیني مې ته ورسېږي نو بیا سړی و چې اوس هره ورځ روژه وې دا اوس موږ نه عادت یې ته غویم جوتې که نو دا آټه تنګه کوي داسې موږ هم نوي جوتې کېږو که نه نشته دی پیسې رته نشته روژه ماته نشته ما اخیستی نو بله ښه ده به ګنې زه هم چې زما یو سکول جینکۍ ښځې وې یو سکول یو بېغار ته مې وله نیولې وې چې مازدیګر یې په وخت را رسوه په ګوتې دې وله واړوې چې دې سم کړمه هوا نوکري ته تېزه که ستا په ښځو کې څه کار دی تنخوا ورته تېزه ستا پیسې کې هم ګوتې نشي وهلی ښه یاره یو کار دی معروف له لاړه دی ځوان د هر بنده د هر ملک ته ښځې ځان له ځان نه ګپ دی که نه زمونږ د تلادو د ښځې بېل ګپ دی د برنګ د جنکو بېل ګپ دی د امبار د جنکو ځان له ګپ دی زمونږ د ماموندو د جنکو ځان له ګپ دی د مومندو د بل ملک ځان له ګپ دی د انداز انداز بېل بېل جنکۍ واه انداز یې بدل یې زمانه دغه نه واوړه خو دا راته ووایه دغه دی دا چې د پښمنۍ را پاڅېده د باندې څنګه یي داسې را باندې احسان چې د خوا چې م چاچي سړی ما ډوډۍ ته مړه کېږي دا خو را له خدای پاک عذر برابر ولې زه خو ګیا کېږم د ډېرې نه یو سړی ډېرو له تلب ډېرو کې بیټې مه ناست و چې راغلی وږی شوی و نو ډوډۍ خوړه نو چا بیا ډوډۍ چېرته ده دلته پرته ده چې ډوډۍ خوړلې وه نو ویلې چې دا څنګه ډوډۍ دا به یې هغه ول خدای خو چې هغه هلک چا پیاکه وخوړه یعنې دونه وږی کوي سړی دا نشې تماشې خو چر سړی وږی کوي او ډوډۍ په ځای چپیاکه خوړلې وه که نه ولا به چې دا څنګه ډوډۍ دا به مور یې ویلي چې خدای خو چې هغه هلک چپیاکه وخوړه هغه دونه سړی یاره زما به یو 40-50 کاله شوي خامخا زما هم لوندې واړه مړې دي خو زما عمر ښه دی زه نه په ارام یم او نه په حلال یم خواږه خواږه ته خورم نو تا به یو چې بر نه خبرې شوې موږ خو ښه په ځای تېر کړې که د نخرو ډک بادي مه غږولې سورني مه غږولې پلونه م نغارې وغږولې پلو پاشر چا نغارې نه دي غږولې پلو پاشر اما دو امت م نه ډوډۍ کړو راس دا تماشه مو ته وغږوه امت ملا وه امت ملا زمانه وه د هغه څه باندې پړې خاټین نه و هغه به مې ورته خلاصول او دا دورې به کوي هغې به یې وچ ترک کاوه او خلکو به لو کاوه او لو به هم داسې لو چا به ویل ماستوی نیولی حاصلو به هم څنګه ویل ما به چې